څنګه تاسو ته پته زموږ د بیشام بازار یو انټرنیشنل روټ باندې دی او دلته کې ایشوز موږ ته ډېر زیات کمپلینټس هم راغلي وو. کمپلینټس دا و چې دلته کې ریړۍ چې کمې دي او د فروټو د ویجیټیبلز هغه ولاړې په دغه وجه باندې د پیدل خلکو ته ډېر زیات مشکلات دي. ګاډي غلط پارکینګ کیږي نو کنجشن اکثر د ټریفیک وشي. نو دلته کې بیا تاسو ته پته ده فارنرز دلته ډېر زیات فلو ده د هغې نو یو بیډ امپریشن هم جوړیږي. نو په هغه وجه باندې مونږ او ټي ایم او صاحب چې کوم دی د بیشام مونږ دا یو پلان جوړ کو. د دې نه علاوه مونږ ته بر ډپټي کمشنر صاحب نه هم هدایات و چې تاسو چې کوم دی نو څومره ټریفک کنجنشن دلته کې جوړیږي کنجشن جوړیږي هغې باره کې تاسو اقدامات وکړئ. نو مونږ بیا نن لاړو تاسو هم وایي مونږ سره او مونږ تاسو وکتل چې څومره ریړۍ مونږ هغه ځای نه خوا کړې. دا زموږ سره یو سپیسیفک پوینټ دی په دغه ځای کې لږ مونږ ته مسله راځي. نو انشاءالله دا به اوس یو ریګولر اکټیویټي وي. داسې به نه وي چې لکه دا مونږ نن لاړو او بس دا سیز هیر شو او بیا ریړۍ والا به راشي. انشاءالله دا به مونږ ښه ریګولر کوو. دا ریړو ایشو چې ده دا یوازې په بیشام کې نه ده، دا تقریبا پاکستان چې څومره غټ سیټیز دي هغې کې ده. زموږ بیشام هم ماشاءالله یو بیزي سیټي دی او دلته مصیبت دا دی یو مسله دا ده چې دا هیلی ایریا ده، لږ موږ سره دلته د سپیس ایشو ده که نه ځای نشته. خو دا ریړو والا داسې ده چې زموږ دا سوچ دی د اے سی صاحب او زموږ چې موږ دې له داسې متبادل ځای وګورو. زموږ ذهن کې داسې څه ځای شته چې کوم موږ څخه ګورنمنټ څه ایریا وي نو هغه موږ دې لپاره مختص کړو او انشاءالله امید دی چې په هغې به موږ ډېر زر کار شروع کړو او دا ریړۍ به موږ انشاءالله هلته شفټ کړو. دا به بازار سره نږدې وي انشاءالله. دا ریړو هلته به هم تکلیف نه وي او کم خلکو ته چې دې نه کم سهولیات یا فیسیلیټي میلاویږي هغه به هم انشاءالله. داسې ده چې موږ خو باقاعده د خلکو ته موږ وارننګز ورکو، باقاعده نوټس یې ورکو یاره چې د فټپات چې دی دا کلیر کړئ ځکه چې دا د خلکو د تګ لاره ده چې هغه ټوله دو نیولې وي. نو هغې وجې نه هغه بازار هم کنجسټډ شي، ټریفک مسلې هم جوړې شي، ټول بازار ګډوډ شي، ماحول یې خراب شي. د دې کارډ اخیستو مطلب یا د جرماني مطلب صرف دا وي چې دا کس سبا له دا غلطي دوباره ونه کړي. دا صرف دوی له موږ داسې یو معمولی شان پنشمنټ ورکو. مې بي چې د پنشمنټ د وجې نه د خپل د کم غلطیانې چې دې نه بعد راشي.